په دې پاکستان کې چې د اسلام څومره خدمت د ووټو د پارلیمنت په ذریعه باندې شوی دی د چا د یو مور بچی نه دی کړی ګورې بار په میدان باندې ها که څوک مني که نه مني ګورې دا نن چې موږ وایو که نه چې حرمت رسول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عزت دا محفوظ دی او که چا پیغمبر ته کنزل وکړل دا واجب القتل دی دا د پاکستان په دستور کې شته او که نشته د پاکستان په دستور کې دا کار چا کړی دی دا د ګوټ مولا نه دی کړی دا د پیرخانی پیر صاحب نه دی کړی دا د خانقاه الله والا دا کار نه دی کړی دا په پارلیمنت کې سي مسلمانانو چې دا کار هغوی کړی دی نو که ته ورته کفر وایې چې په دې اسلام نه راځي او دا کار چا وکړه په تاسو کې څوک داسې وي او ماله جواب راکولی شي بلکل کور پاسېږئ او ماله جواب راکوي او الحمدلله زما استاد دا کار کړی مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه د 50 اسمبلی کې پاسېدلی و او د حرمت رسول قانون د پارلیمنت نه پاس شوی دی ته څنګه وایې چې په دې کې اسلام نشته دا تا د چا نه دا خبره غلطه یاده کړې ده او بعضې ملګري ویل ټیک وایي که نه پلانی شیخ صاحب وایي په دومره لوی عالم دی پې نه پوهېږي ما ته بل ورځ یو هلک راغی ما ته ووایي چېرې چې څنګه چل ما ویل داسې ویل پلانی شیخ صاحب خو داسې ما له پلانی شیخ صاحب بیماري په ما باندې نه ده چې پلانی شیخ جواب زه ورکړم پلانی شیخ هم الله له ورځي زه هم الله له ورځم دویم درته وایم تاسو دا مشران سپین ږیري تاسو ناستئ کله چې د پیپلز پارټۍ حکومت په 1973 کې انتخابات شو 70 کې شو 70 الیکشن چې کله وشو نو پاکستان پیپلز پارټي په دغه باندې رالاله برسر اقتدار ذوالفقار علي بټو زمانه وه او دا هغه زمانه وه چې پاکستان د یو ډېرې غټې فتنې په لپیټ کې و قادیانیت فتنه روانه وه د پیپلز پارټي سره زما داسې څه همدردي نشته نه وي پیپلی یم خو د بټو صاحب دا کارنامه دا بلکل دا به منو منګه چې په هغه زمانه کې په ټول پاکستان کې یو تحریک شروع شو او ویل چې قادیان کافر دی مولانا یوسف بنوري رحمه الله د کراچۍ قیادت وکړو دا ټول علما کرام په دې کې شریک شول یوازې علما نو ټول د پاکستان سیاسي خلک هم لګیا وو مولانا مودود رحمه الله په 1953 کې پانسي ګاټ ته وختو د پانسۍ سزا ورته واورولې شوله او آخر هغه تحریک دا شپېته اویا کاله تحریک وچلېدو په جماعتونو کې تحریک و زه د دې خبرې تصدیق نه کوم چې خامخا به دایي خو ما د چا نه اورېدلې وه په دې پنجاب کې یو عالم تقریر کوو او د هغه تقریر کې دا خبره ما اورېدلې وه چې دومره سخته زمانه وه د قادیانیت چې کله خلاف کار کېدو چې په یو جماعت کې اذان کېدو او یو کس الله اکبر او هغه مړ کو بل راغی هغه مخکې بوتلو هغه مړ کو 15 کسانو د اذان سر ته ورسو خلکو قربانیان یې ورکړې و چا قادیانیت ته کافر ویلی شو جماعت په فتوا ته چا کافر ویلی شو نه شو ورته ویلی د خانقاه په فتوا ته چا کافر نه شو ویلی چې نه شو ورته ویلی نو بس په هغه زمانه کې دا مولانا شاه احمد نورانی صاحب چې کوم د کراچۍ د بریلیانو مشر دی الله دې غریق رحمت کې زه ته دعا کوم چا نه پکې نه رېږم چې بریلی وکړه څوک اسلام خدمت چې څوک کوي چې څوک هم دی ما د سر تاج دی تاج مولانا شاه احمد نورانی رحمه الله خلکو ته بدعتي ویو څوک ته څه فتوی ورکړي څوک ته څه وایي زم زما د سر تاج دی نه یم بریلی زړه کې زما مینه ده دا مولانا شاه احمد نورانی صاحب راپاڅېدو او د پټو په پارلیمنت کې هغه دا بیل راوړی دی ها دا بیل بریلیانو راوړی دی دا بیل مولانا شاه احمد نورانی صاحب راوړی دی او په هغه زمانه کې د جمعیت علماء اسلام یو د ممبرانو د هغې هزاري و د جماعت اسلامي د کراچۍ نه ممبر و د دیر نه مولانا صفي الله صاحب و 4 کسان د جماعت اسلامي په هغه زمانه کې دغه هزاري څه کسان پکې وو او مولانا نورانی صاحب و دغه ملګري پکې وو بیل راوړو او چې بیل په هغې باندې بحث کله وشو بټو صاحب یو کار کړی چې څومره منتخب ممبرانو که دا د صوبایي اسمبلي که دا د قومي اسمبلي پارلیمنت هاوس ته راوستي او دا پارلیمنت عدالت ګرځولی و دا د ووټ هغه زور و عدالتونه دلته پارلیمنت ته رالل او آخر متفقه فیصله وشوله ټول سیاسي ګوندونو مذهبي ګوندونو سیاسي ګوندونو او دا فیصله وشوله بټو صاحب راغی دستخط یې وکړو او ویل چې پاکستان کې قادیانه غیر مسلم دی او قادیانیان غیر مسلم اقلیت دی خپل عبادت خانه ته به جماعت نه وایي ځان ته مسلمان نه وایي دا باقاعده دا د کلیر شوله ډېر کلیر شوې ده او بټو صاحب دا خبره کوله چې ما ته پته چې دا دستخط زه کوم په دې کې څومره ما ته به تکلیف را رسېږي دا ډېر ګران کار دی بهر تقدیر دا کار ګورئ په دې ووټ په ذریعه باندې شوی دی ښه مسلمانانو او صاحب وایي بس په دې کې وایي د اسلام هېڅ کار نشته دی دا بله خبره دا مولانا عبدالاکبر چتالی صاحب د نبي علیه الصلاة والسلام د اهل بیت و دا محبت خو د ایمان حصه ده که نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اهل بیت د نبی علیہ السلام د صحابو سره محبت د ایمان حصہ ده د عظمت صحابه بل مولانا عبدالاکبر سے پاس کړی دی یعنی بېشماره خبرې نورې دي بېشماره خبرې په دې بنیاد زه دا خبره کوم
د بعض علماء کرامو د توند تیز بیانات د دې سم زمونږ اتفاق نشي چې بلې کې د اسلامي سرکار